ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدعاء مخ العبادة أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي درس شريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اوریدونکو محترمو د واعظ د بیان او د نصیحت مقصد دا وي چې د یو بینوی انسان د په راه هدایت باندې او په رشد او هدایت دغه ملو شي او بیا دې کوم اعمال کوي په هغې ورته اطمینان کیفیت ورته چې دی نو دا ورته حاصل شي الله جل جلاله ته مو عبادات کو او عباداتو کې بیا موږ ورپسې طلب چې دی نو ورته کوو او د عباداتو کې رسول الله مبارک فرمایي چې الدعاء مخ العباده د عبادتونو مجموعه جمع خزانه د دې ټول چې دنو دا دعا ده د رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم په دور کې یو صحابي مفهوم داسې او چې کله موږ به وشو فوراً به چې دینه پاسې رسول الله مبارک وت فرمایي چې ته الله نه دعا وړه غواړي مغفرت او طلب د جهنم نه خلاصي خو دې نه غواړه یا د دې په شان مفهوم بلو د رسول الله مبارک خدای خلاصا او غدا و چې د الله تبارک وتعالى غوښتنه هر وخت چې دې نو دا کوا یو انسان خو نشته داسې چې هغه بالکل کامل وي دا ټول حاجات چې دې نو هغه پوره وي هغه په هر څه باندې یعنی پور چې دې نو دا خو هیڅ نشته ځکه د الله تبارک وتعالى ذات صرف دا چې الله د هر چیز نه پاک او د هر حاجت نه پاک الله جل جلاله دی په قرآن عظیم کې الله فرمایي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اے رسول الله صلی الله علیه و آله تو وایي چې دا بندگان زمانه غواړي نو قریب یم ولزه بس زه ورته چې دی نو ورته نږدې یم مراد دا چې کوم دعا ته غواړي هغه به ولزه به وله هغه چې دی نو دا به پوره کوم اوس بیا د انسان د ذهن ته او د فهم کې خبره چې دی نو دا راځي یا الله موږ هر وخت سوال کوو هر وخت چې دی نو غوښتنه کوو او موږ ته حاجات چې دی نو هغه نه برابرېږي زموږ دعاګانې چې دی نو هغه نه قبلېږي موږ هغه مشکلات او مصیبتونه چې دی نو هغه نه قبلېږي او حالانکه حدیث شریف کې رسول الله مبارک د دعا لپاره اوقات خاص کړي دي چې څه اوقات چې دی نو هغه داسې دي چې پای کې الله تبارک وتعالى د دعاګانې ضرور چې دی نو دا قبلې لکه یو حدیث شریف عام دی د رمضان مبارک په شپو کې هم دی او عام هم دی چې الله جل جلاله د دې شپې د اخري سینا اسمانونو نږدې اسمان ته دی نو راکوس شي او یو خطاب چې دی نو هغه فرمایي څوک شته پس طلب کې او پس مصیبت کې پس مرض کې پس مشکلاتو کې چې زمانه چې دی نو هغه غواړي او زه ولدای قبولیت دعوت چې دی نو زور کوم تر دې پورې چې سحر پورې دا واقعیا او دا حالات ټول جاری او ساری چې دی نو دعوت ای
نو بیا ولې موږ وایو چې زموږ دعا چې دی نو قبولیت دا چې دی نو قبلېږي. نو په دې حدیثو مبارکو کې ورته بیا هغه شرایط ولا چې کوم دی ومېښې دي. اوس په وخت دغه شرایط خو دغه نشته، خو په دې کې علما او صوفیاو د ټولو لوی بحث هغه دا کړی چې د انسان د رزق دې کې چې طالب وي او هغه دې خېټې ته ورچوي، نو که چېرې د انسان د خېټې ته دا رزق صفا چې دی نو ځي، نو الله جل جلاله به دعا خامخا به چې دی نو قبلوي. په قرون نږدېو کې دا به ووایو، لکه د یو صاحب چې کوم دی لیکلي د حج سفر کې دغه صاحب چې دی نو تللی دی، هغوی د حرم شریف چې دی نو موږ طواف کوو، او د طواف نه وروسته بیا چونکې دا اوس څنګه امارات دي نو داسې امارات چې دی نه وي، او دا په د شهاب نامه کې قوت الله شهاب هغه دا لیکل اغوښتي د خپل حج هغه سفر هغه سفرنامې چې دی نو هغه به کې لیکلې ده. نو وایي یو بوډۍ ده ورسره زنانه ده بله ده ورسره، چې کله باران شو نو دا خیمې به د منا داسې نه وي چې اوس سهولتونه دي، هغې کې به باقاعده باران به م راته لارې سړکونه هم چې کوم دی نو کچو بلکل به یعنې زموږ دا صورت چې دی نو خټې او دا پکې به وي. نو باران چې دی نو دا شوی و، نو هغه ابۍ هغه لور ته وایي چې هغه د کارېږي ورته چې ګوره تا له ما ویلو پرون چې د باران سوال چې دی نو مه کوه، اوس هغه چې دی نو باران چې دی نو وشو. دومره یقین سره هغې چې دی نو دا و چې ورته وایي که چېرې دا تا دا سوال نه وي کړی دا باران به دا به چې دی نو موږ د عربیانو شریفینو خلک حاضرین کوي، دعاګانې موشي الله تبارک وتعالی چې دی نو څه ورته ورکړي منظوري او څه منظوري هغه دا وله چې کوم دی نو نه شي. لیکن د دې حدیثو شارحینو دې محدثینو لیکلي دي چې د دعا درې کیفیتونه او درې حالات چې دی نو هغه لیکلي. یو حالت دا چې یو انسان بعض وخت کې دعا چې دی نو وغواړي الله نه وغواړي او قبولیت ولا الله ولا چې دی نو ورته ورکړي دعا قبولیت ورته الله ورته چې کوم دی نو ورکړي. دویم داسې وشي چې دعا چې دی نو دی غواړي لیکن هغه په ظاهر باندې قبولیت د هغې چې دی نو هغه دا نه وي، نو په ده باندې څه مصیبت او تکالیف لوی حادثه چې دی نو هغه ورته راځي. الله تبارک وتعالی چې کوم سوالات د کړي دي او هغه نه دي قبول شوي، نو الله جل جلاله به دا حوادث په چې دی نو دفع کړي، دله به هغه چې دی نو ورته میلو نه شي او د دغه مصیبت نه هغې نه چې دی نو دی بچ. او داسې عام چې دی نو خبره ده ډېر حوادث داسې وي انسان په یو سورلی کې رواني حادثه وشي ټول مات رامات شي، خلک بیا حیران وي چې دې کې دا خلک بچ چې دی نو څنګه دی. او بعضې داسې وي چې یو عام حادثه وي ګوره دې کې بس د چې دی نو پوره وه کني حالات چې دی نو هغه داسې نه وو، خو لیکن و داسې چې دی نو وه. نو د حدیث شارحین او رسول الله مبارک چې دی نو دا فرمایي چې داسې وخت کې په انسان تکالیف او مصیبتونه دومره لوی حالات په چې دی نو راځي چې الله تبارک وتعالی ته هغه دفع کړي په دې دعا باندې چې دی نو هغه دفع کړي. بیا په درېیم حالت کې او په درېیم کیفیت فرمایي چې که چېرې داسې نه وي یو دعا د ده قبول هم نه شي، د ده چې دی نو دغه دعا په ده باندې څه مصیبت او تکلیف هم په ده باندې چې دی نو هغه نه راځي، الله تبارک وتعالی هغه نه وي لیکلي. خو داسې د آخرت چې دی نو په جمع کې وله کېږي، آخرت ولا چې دی نو جمع کې وله کېږي، د آخرت پر ورځ چې خلک به نیکو پسې ګرځي په نورو اعمال صالحو پسې به ګرځي، الله تبارک وتعالی به دله د دې بدله او صله دومره به ورته چې دی نو هغه ورکړي یا الله دا چې دی نو څه دي دا څه دي ته دا دعا چې دی نو تا کولې په دنیا کې تا طلب کولې زمانه د خپل حاجات او ضرورت دی نو غوښته، لیکن هغه دله ما منظور نه کړه او په دې آخرت کې مې دله دغه جمع چې دی نو دا پرېښوده. دا وایي د دعا کیفیت نو په دې هر څه دا چې د انسان کې به د هر وخت د شکر ماده به چې دی نو دی به وي، ناشکري ماده به دا به چې دی نو نه کېږي. دا صوفیا لیکي یو صاحب ډېر زیات خپې خپې چې کوم دی نو روانو د خپو ورته چې کوم دی نو د نور ورته د خپې چې کوم دی سېځلې اوړي او جومات ته چې روان یا الله ډېر د شکوې حالت کې یا الله زما حالت ګوره دا دی ګوره ستا څومره چې کوم دی نو ښه بندګان دي دوی په آسونو او په دې اوښانو په دې سورلو باندې سفر کوي او زما چې دی نو دا حالت چې کله فوراً جومات ته داخل شو یو کس ناست دی دواړه خپې چې کوم دی نشته یا الله شکر الحمدلله الله تعالی لوی چې دی نو غنیمت دی دا خپې مې په دې نور باندې ګرمې چې دی نو اخیري لیکن دا وګوره د دې پلاني چې دی نو خپې نشته. اوس که دغه سړی چې کوم دی نو ګوري یا الله ما دې خپې راکړي خو دا نظر مې نه وي نو بیا مې څه کولو
بیا به چې دی نو چا حاجات دا چې کوم دی راکوو. الله تبارک وتعالی د قرآن تعلیمات دا دي چې څومره شکر کې دا ان شکرتم لازیدنکم، څومره شکر دی ویستو دومره بدله اضافه چې دی نو په نعمتونو کې په دې کې به دا بدله چې نو دا کوم. یو انسان وایي ما صحت نشته، امراض راته چې کوم دی نو دی دا فلانې چې دی نو داسې دله الله کوم نعمتونه ورکړي هغه صحتمند ته چې دی نو هغه نه دي ورکړي. یو غیر صحتمند وي الله ما سودا نشته، بل وي طالب دار څه درکړي خدا صحت چې کوم دی نو دا دی نشته. الغرض دا چې د الله تبارک وتعالی په هر حالت کې به شکر ادایګي به چې دی نو دا کی. نو بیا د علما چې دی لیکي چې د دعا لپاره د دې د رزق د حلال موړی دا ډېر لوی چې دی نو دی او دا ډېر لوی کیفیت دی. برکات چې دی نو الله تبارک وتعالی په دې باندې ټول مرتب کړي چې کوم دی نو دا دي. تر دې وکې د دې قرون وسطا چې کوم دغه بزرګان او اولیاء کله چې دی نو هغوی چې دی نو پیدا شو هغوی به د رزق د وړو د خوراک اسکاک دې به خیال به چې کوم دی ډېر ساتو. هغه به مطیع او فرمانبردار به چې کوم دی نو ګرځېدو. میر الله خان چې افغانستان د ده د زوی په دغه شهزاده جهاد په سفر باندې چې دی نو تللی او هلته ولا خبر راځي چې شهزاده چې دی نو تېښته وکړه او دا په میدان جنګ کې تېښته کول دا ډېر د بې مروتۍ چې دی نو دا عار چې دی نو هغه ګڼلی شي او اوس هم خلک چې کوم دی نو دا ګڼي. میر امان الله هم ډېر زیات چې دی نو خفه شو، کور ته راغی بیبي ته م وایي ای بیبي ډېر خفګان شو. نو شهزاده مو لېږلی دستې سره لېږلی او هغه ټول ګوره راوتښتېد. مور ورته وایي هېڅ چرې چې دی نو هغه داسې نشي کېدی چې داسې به چې دی نو شوي. او څه موده پس چې بیا خبر راځي امان الله خان د افغانستان او د کابل دی والي چې دی نو دا و دا ولایت و کله چې بیا خبر راغی نو واقع چې دی نو هغه راوتښتېدلی. وایي بیا بیبي ته وایي چې یاره بیبي یعنې دا خبره څنګه تاله دا چې دی نو ملاو شوه، څنګه ته په دې باندې پوه شوې او دومره اطمینان او د چین خبره څنګه تا کوله چې شهزاده چې دی نو هغه شهادت منتهی شي، مرګ چې دی نو هغه ورته راتلی شي، لیکن دومره بې غیرتي او بې مروتۍ اظهار چې دی نو هغه چېرې نه شي کولی. ورته وایي دا خبره خو زما راز چې دی نو دا وه راز چېرې دا به زه قبر ته چې کوم دی نو زه وړم ځان سره، لیکن اوس یې دله دا کوم چې کله زما په ګېډه باندې د دې شهزاده او ستا او زما د زوی حمل جوړ شو نو ما کوشش کوم چې حرام نوړی څه کې چې مشتبه شي شکمن شي هم زه په ژبه باندې چې دی نو کې چې دی نو دا نه ده دومره احتیاط ما کوم چېرې د ده بلکل د ده دا ولادت دا لویوالی دا ټول په صفا سوتره رزق باندې چې دی نو دا وشي. او دویم دا چې کله ولادت بیا وشو او ما کړېدله پی چې دی نو هغه ورکول او زما بیا حالت د مونځ چې دی نو دا وشو نو ما به چې کړېدله یعنې پی ورکول نو ما به 2 رکعته مونځ به چې دی نو ما وکړو نفل او د هغې نه وروسته به وله چې کوم دی نو ما پی دا به وله ورکول. ظاهر خبره چې کله لوی شو نو بیا به ورته لومبۍ ژبه الله به وله چې دی نو خوښودل. نن خو زمونږ معامله الټ چې دی نو روانه ده. کله چې ماشوم خبرې زده کوي وي کنځل خو وکړه که نه تره ته ووایه نو تله کنځل وکړه د رور ته خو چې کوم دی نو دا کنځل وکړه دی چې دی نو دا وکړه. نو میر امان الله خان چې دی نو هغه ته خپل اهلیه ورته وایي چې ما په دغه وخت کې د حرام د شکمن څیز نه اجتناب هم کړی. بیا چې کړېدله ما پی ورکول نو ما چې دی نو دومره احتیاط کړی ما وایي چې دی شهادت منتهی شي لیکن دی د بې غیرتۍ مرګ باندې هېڅ چرې چې کوم دی نو دا نشي ولی. هغه راز چې کوم دی نو هغه دا دی. او بیا د مور او د والدینو دغه وخت دعاګانې بالقبولیت هم به وله چې کوم دی نو هم کېدی. نو په دعاګانو کې لوی اثر دا چې دی نو وي. خو د حضرت مولانا طالب جمیل صاحب حفظه الله تعالی هغه یو عجیبه خبره کوي چې کله زه د سرحد صوبې ته چې دی نو راوړم نو د پښتانو هغه دعاګانې عجیبه دعاګانې کوي. هر وخت دعا کوه دعا کوه دعا چې دی نو دا چې کوم دی نو کوه الله صدیقي او دعا چې دی نو دا کېږي. که هغه زمونږ د غم معاملې که هغه زمونږ د عام معمولاتو چې کوم دی نو معاملې دعا وایي د قلب کیفیت دی د زړه یو کیفیت ته دعا چې کوم دی نو وایي. او بیا علما لیکي چې د دعا ذرایع د ټول نه لوی په کور کې د مور او د پلار دي. مونږ په پیرانو صاحبانو پسې او په شیخانو پسې به ګرځو دعا کوه دعا کوه هلته دعا کوه هغه به هر څه کوو لیکن د والدینو اطاعت او د دې مونږ کوم دی نو هېري. لومبنۍ د دعا منبع سرچشمې دا په کور کې دا بزرګان او دا اولیا او دا پلار او مور چې کوم دی نو دي. اگر که هر څومره ګناهګار چې کوم دی نو وي خو د دې شان چې کوم دی نو ډېر لوی چې کوم دی نو دا اوچت دی. نو د دعا چې کوم دی نو دغه ولې کیفیت ولا دا چې کوم دی نو خو نو چې کله چې د والدینو
تربیت چې هغه د ښار ته چې کوم دی ورسي دا حضرت کاکی رحمه الله بختیار کاکی رحمه الله د لویوالي او د ماشومانو صوفیا دا واقعات او دا حکایات ښیي چې مور ورته په لومبني شروع کې ورسه ښیي الله نه چې کوم دی غواړه او ځکه محدثین او صوفیا علما د حدیث په رڼا کې وایي چې انسان هر څه غواړي الله نه چې کوم دی غواړي الله نه چې کوم دی غواړي تر دې پورې دا روایت راځي چې تر څو مال هم غواړي یا الله ته مالګ درې هر څه چې کوم دی دا ورکون کې الله چې کوم دی نو دی اوس انسان په هر مثال باندې په وخت باندې چې کوم دی پوه شو یو سړی به سفر ته رواني کله وایي چې یاره الیاذ بالله صورتي ما سره شته ډرایور را سره چې کوم دی نو شته پټرول په ګاډي کې چې کوم دی نو شته او زه صحتمند یم زه به ځم نو ګنې په دې کې به ضرورت وي نه په دې کې ته خو د هر ځای چې کوم دی ورته محتاج یې جهاز چې کوم دی نو بالکل هر څه رپورټ پرې راشي الله ته حکم دی راوغورځېږي او بیا تر څو پورې ماهرین ګرځي چېرې چې کوم دی څه نقص وکړي چې دا سفر وکړو د الله امر د الله حکم پې چې دی نو دا نو دا پې نو مرتب نو د حضرت کاکی رحمه الله د والدین ورته څه ښیي وایي چې تر څو پورې چې نوړی روټۍ به غوښتاوې وې الله نه چې کوم دی وغواړه الله به درکړي بچې دا هر څه عوارض چې کوم دی نو دا عوارض دا اوس دي وایي الله ته به غوښته نو یو پیره نو د مور به د روټۍ په جانماز کې کېښوده وی به الله نه وغواړه دې بودرېد الله ما ته روټۍ وراوګوره وی ته ورشه جانماز کې دې نشته او دې نه راواله روټۍ بس روټۍ به چې کوم دی وخوړه د پوره عقیده جوړه شوه وایي یو ورځ والدین ټول د کوره تللي دی اوده پاتې شوی او د والدینو دا امر یې شوی چې نن خو سره مونږ اهله او هغه توریه ونه کړه چې دا روټۍ به مونږ کې ښوده او هغه به بیا مونږ چې دی نو غوښته بس ير شو دا مور ډیره زیاته چې کوم نه خفه شو یا الله دا چې نسو شو اصل نه چې دا عقیده ولکوالي دی او ذهن ته نور خبر عمران شي کنه الله نه مې ارواح بوختاو راکولا نن خو ماهله نه دا کړه دا مور یره کې کور ته چې دین رااله او ته وی بچي روټه چې دین خړې الله وړ نو خو ماته وی الله مې ډیر بهترین خوراکونه راکړي و سره مې وی مې الله ولا د غیبونو بندوبست کړو ولې چې د والدینو دومره تکیه الله باندې کوله الله تبارک وتعالى غیم دغه ملامتیا وته چې دینو دانه بوزله نو چې کله ذرایع د اسباب دینو د بنیاد دا جوړ شي نو که بیا یو انسان ډېر لوی شي عمر پوخته مرسي عقیده به هغه الله باندې کلکه به دا به دینو وي دا نه چې په خوله بجو به جدا اړه دا جدا وي چې الله د خیر مالک دی د شر مالک دی لہذا د دعا چې کوم د کیفیت د دعا حالات په دې باندې غور فکر نو دعا چې دعا د زړه یو مراد ته چې دینو دا وي چې انسان هر وخت دعا کوي چې زړه چې کوم دینو بې ځایه جبه چې دینو بې ځایه نه چې دا قلب او دا جبه یو ځای شي الله جل جلاله ول قبولیت دا ول خامخا ورکوي الله دې زموږ دعاګانې مقبول وګرځي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد اللهم باندې رحم کرم وکړي مردگان دعا وکړي سبحان کچھ کا دعا وکړي الله دې بخیر مردگان ټول باندې رحم کرم وکړي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.